औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स तासु टोले तासु په خپل چینل کې خوشامدید ویم ډیر व्यूअर्स څنګه چې تاسو ته پته را مونږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړل او په دغه سلسله کې مونږ سلورم چپټر ته رسیدلی یو په سلورم چپټر کې مونږ د درې لیکچر اپلوډ کړل نن زموږ ټاپک دی انتهایی اهم ټاپک دی او هغه د زموږ سره الکترون مایکروسکوپ او د دې علاوه د الکترون مایکروسکوپ او د لایټ مایکروسکوپ په منځ کې چې کومه ډیفرنس دی هغه به ډیسکس کوو نو زه ټاپک سایډ ته اوس زموږ سره الکترون مایکروسکوپ اول د دې په اړه کې وایو چې د استعمالي سره او د څنګه کار کوي نو یا ساتي دا ایڈوانس فارم اف مایکروسکوپ دی زه به تاسو ته هر پوینټ ډېر په آسان انداز کې ان شاء الله نن ښیم ایڈوانس فارم اف مایکروسکوپ دی د لایټ مایکروسکوپ په نسبت باندې which use beam of electron اوس د beam of electron مطلب سره نو که تاسو په دې ډایګرام کې وګورئ دلته زموږ سره دا د الکترون چې دا کومه قطار دی this is basically called what a beam of electron زه تاسو په دې کنسپټ باندې بیا پوه کوم چې د دې کار سره beam of electron to make an image دغه beam of electron به استعمالیږي او د دې په ذریعه باندې یو ایمیج سازيږي resolution power plus magnification power of electron microscope is so much greater than light microscope resolution power او د دې نه علاوه چې کومه میګنیفیکیشن پاور دی هغه د الکترون مایکروسکوپ ډیر سیوا دی د چانه د لایټ مایکروسکوپ نه او دا یا ساتي چې دا ولې چونکه لایټ مایکروسکوپ چې کومه ویولنت والا لایټ استعمالي نو چې کله ویولنت ته غټ استعمالي لارج ویولنت نو بیا ریزولوشن کم وي چونکه دلته چې راکمه الکترون زی د دې چې کومه ویو سازيږي نو دا غي ویولنت کم دی په الکترون مایکروسکوپ کې نو ریزولوشن یې سیواله ویولنت او د ریزولوشن چې د زموږ سره تعلق د یو بل سره انورس دی کچرته ویولنت سیوای ریزولوشن به کمی کچرته زموږ سره ویولنت کم ریزولوشن به سیوای اوکې نیکسٹ د ریزولوشن خبره کوم چې د دې ریزولوشن سره نو 0.2 نانومیټر بلکې مایکرومیټر صحیح ده او بلکې 0.2 نانومیټر اوکے میگنیفیکیشن پاور 2,50,100 ډیر زیات دی او د لایټ مایکروسکوپ هغه 1500 اوس د دې الکترون مایکروسکوپ دوه ټایپس دي یو ته وایي SEM یعنی سکینینګ الکترون مایکروسکوپ او بل دی ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ یا ساتي د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې د سرفیس سټډي لپاره استعمالېږي او دا بل چې کومه ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ د انټرنل سټډي لپاره استعمالېږي ها په دې باندې پر بیا تفصیل کوو هغه ته اوس د کار څنګه کوي دا الکترون مایکروسکوپ کار څنګه کوي نو زه به دلته زموږ سره د سکینینګ الکترون مایکروسکوپ ډیټیل تاسو ته وایم چې تقریبا دا دوه بیا سیم دي او دا د انټرنل سټډي لپاره او د ایکسټرنل سټډي لپاره استعمالېږي نو ورکینګ پرنسپل اف سکینینګ الکترون مایکروسکوپ سکینینګ الکترون مایکروسکوپ کار څنګه کوي نو غور ورته کوي او ډېر په توجه ورسره ګورئ دا زموږ سره دا ورال چې کومه دی دا دی سره مایکروسکوپ پارت دی دا د الکترون مایکروسکوپ پارت دی صحیح ده اوس دی خو وکړئ دیزی پورې چې راکمه ایسه نه دیتا this is called column د سوی کالم وي دا لاندې چې کومه ایسه دا لاندې دته وي سامپل چیمبر یا سپیسیمن چیمبر دوه نمونه ورته وي سامپل چیمبر یا سپیسیمن چیمبر ورته وي اوس دا دیتا دا سامپل چیمبر ولې وي سامپل چیمبر ولې وي په دې کې مونږ خپل سامپل وګورو چې کوم سامپل مونږ لیدل غواړو هغه دلته وګورو دا یو ځای ولا ساس کړه دته وي سپیسیمن سپیس په دې باندې وګورو نو ځکه ورته سپیسیمن چیمبر یا سامپل چیمبر وي چې کوم سیستم لیدل غواړي هغه دلته خودلې شوی بل دلته چې دا کوم سټیج دی سکه په دې سامپل چیمبر کې دا زموږ سره مویبل دی مطلب اخوندل شي د خوندل شي اوس دې خو وکړئ په دې سامپل چیمبر کې دلته زموږ سره یو پارت چې ته وي ویکیوم پمپ څه ته وي ویکیوم پمپ دا ویکیوم پمپ د سره لپاره استعمالېږي دا د دې لپاره استعمالېږي چې په دې ځای کې کوم هوای چې هغه دې سکه راو باسي ځکه چې هغه هوا په پارټیکل باندې بیا د الکترون لګي نو بیا خو مساله پیدا کوي الکترون بیا چې د ډیپلیټ کېږي یعنی خپل ډایرکشن بدلې را بدلې نو چې څومره هوا ده نو د دې پمپ په ذریعه څه کېږي هغه به ټوله ته راوباسي دې ته موږ سوای ویکیوم پمپ اوس راشو دې پارټ ته کوم پارټ ته د کالم ته
په دې کالم کې مختلف ډیوایسز دي په هغې باندې بحث کوو د هر ډیوایس کار څه دی هغه ما هلته لیکلی دی په دې کې یو زموږ سره دلته یو ډیوایس دی چې هغې ته وایي ترمیانیک کیتود دې ته څه وایي ترمیانیک کیتود ترمیانیک کیتود هغه پارټ دی چې کله دې ته کرنټ ورکړي دلته دوه ډیوایس دي یو د اینوډ او بل د ترمیانیک کیتود کله چې دا د څه سره ولګي دا زموږ سره د بجلۍ سره کنیکټ شي نو دا چې دی دا هیټ اپ شي کومه یو څیزه دا بهرنی یو کومه یو ترمیانیک کیتود په کوم باندې چې زموږ سره کومه چارج دی نیګیټیو چارج دی صحیح شو او په دې اینوډ باندې کوم چارج دی پازیټیو چارج نو اوس دا چې کله هیټ اپ شي نو دې نه روان شي څه شي الکترون دې نه روان شي څه الکترون نو ترمیانیک کیتود هغه پارټ دی کله چې دا ګرم کړی شي نو دا ګنګی یعنی دا ولي څه ولي الکترون یعنی د دې نه الکترون نوځي اوس وایي دا چې کومه پاس پارټو د دې نوم څه ترمیانیک کیتود د کوم نه چې سره وته الکترون نه وته بیا دې ته یو پارټ لګېدلی چې هلته وایي اینوډ اینوډ چې دی په دې باندې کوم چارج وي پازیټیو چارج نو دا څه چل کوي دا پاس کوي تیزوي هلته ما لیکل دي دلته ترمیانیک کیتود کا ته ګورئ when it is heated کله چې دا څه شي هیټ شي سو الکترون ارګن نو دې نه الکترون وځي د اینوډ څه کار دی اټ پاسټر د الکترون ټوورډ د سپیسیمن دا تیزوي یعنی اټریکټیو فورس په لګي په سمني پر الکترون باندې چې دا الکترون روان شي کوم طرف ته روان شي کته طرف ته کوم طرف ته دغه چې زموږ سره دا کوم سپیسیمن دی دې سایډ ته دا الکترون روان شي دو پارت مونږ وی ترمیانیک کیتود د دې نه الکترون وځي او دا چې کوم اینوډ دی نو دا څه کوي دا فاسټر کوي تیزی با څه شي الکترون څه طرف ته سپیسیمن طرف ته دو پارټو شو تا چې کوم پارت دی نو هغه ته مونږ وایو میګنیټیک لینز میګنیټیک لینز څه کار دی نو میګنیټیک لینز څه کوي فوکس د الکترون بیم ان سپیسیمن دا چې کوم قطار دی دا یې دا کوم د الکترون چې دا کوم قطار دی دا فوکس کول فوکس کول په یو ځای باندې لګول دا چا کار دی دا میګنیټیک لینز کار دی او دا به دا فوکس کوي چې دا سیده ولګي په څه باندې ولګي په دې سپیسیمن باندې دا کوم څه چې مونږ دلته ښودی دی دې ته څه وایي سپیسیمن په دې کې به یو څو خبرې یاد ساتئ دلته چې دا کومه سپیسیمن دا به ډي هایډریټډ وي په دې کې به واټر نه وي بل دا دی چې په الکترون مایکروسکوپ باندې مونږ لیوینګ تھنګس نشو لیدی دا یاد ساتئ لیوینګ تھنګس او ځکه پې نشو چې په هغه باندې بیا دا الکترون لګي نو خو بیا څه کوي فار ایگزامپل یو سیل دی او ته دا الکترون بمبار کې نو خو بیا مري نو په الکترون مایکروسکوپ کې مونږ لیوینګ سیز نشو لیدی صحیح شو اوس دلته غوږ کړئ دا زموږ سره دا الکترون چې فوکس کول سیده لګول دا چا کار دی دا میګنیټیک لینز کار دی دې نه پس بیا زموږ سره دا چې کومه پارټ دی دا په دې ځای کې زموږ سره دوه پارټ دي یو چې دی زموږ سره یو ته وایي الکترومیګنیټیک ډیفلیکشن او دا بل چې کومه دې ته مونږ وایو رېسټر سکین جنریټر رېسټر سکین جنریټر دوه پارټ دي یو ته وایي الکترومیګنیټیک ډیفلیکشن یا ډیفلیکټر او بل چې کومه هغه ته وایي زموږ سره رېسټر سکین جنریټر اوس د دې څه کار دی دا بیم چې کومه دی دا چې کومه د الکترونو دا بیم دی دا دې سایډ ته بوتلل یاد ساتئ دې سایډ ته بوتلل دې سایډ ته بوتلل ډیفلیکشن مین چینج ان ډایرکشن صحیح نو الکترومیګنیټیک ډیفلیکشن څه کوي دا چې کومه د الکترونو دا بیم د بهر نه روان دی دا اخوا کول دخوا کول دا چا کار دی دا الکترومیګنیټیک ډیفلیکټر کار دی اوس چې کله دا الکترون لاړ شي نو څنګه چې فار ایگزامپل دا زموږ سره یو کتاب دی صحیح شو او په دې کې دلته زموږ سره لاینز دي صحیح شو دا لاینز او دلته چې دی زموږ سره A B C D صحیح شو او بیا دغه شان پسې ځای د زړه پورې نو زموږ سره فار ایگزامپل ته ریډینګ کې داسې A وی B وی بیا C وی بیا D وی بیا دغه شان E وی داسې پسې ځي نو ستا دا ډایرکشن د سترګو چینج کول را چینج کول دا یعنی ته به د دې لاین نه بیا دې ځای ته راځي بیا به دې ځای ته راځي بیا به دې ځای ته راځي بیا به دې ځای ته راځي دا کار د چا دی دا د الکترومیګنیټیک ډیفلیکشن کار دی خو دلته چې دا کوم الفاظ دي A B C دا ریډ کول سکین کول دا چا کار دی زموږ سره د رېسټر سکین جنریټر ریډ کول د چا کار دی د رېسټر سکین جنریټر خو دا ډایرکشن چینج کول د الکترونو د دې بیم دا زموږ سره کار دی د الکترومیګنیټیک ډیفلیکټر یا ډیفلیکشن ها اوس دا الکترون چې د بهر نه کوم را روان دي کنه یاد ساتئ دې ته پرایمري الکترون وایي دې ته څه وایي پرایمري الکترون
دا الکترون به اوس کته راځي په څه باندې ولګي په کم سامپل باندې کم سامپل چې موږ دلته ښودلی هغه سامپل چې موږ ښودلی په دې باندې لګي. اوس یاد ساتئ دا سامپل سره دا خو به میټر وي که نه نو چې دا میټر دی نو یاد ساتئ په دې میټر کې به دننه زموږ سره صحیح په دې کې به زموږ سره خامخا صحیح دننه ایټم ځي او په ایټم کې بیا دوه پارټي یو زموږ سره نیوکلیس او بل شیل ځي په شیل کې زموږ سره صحیح الکترون ځي. اوس د بهر نه چې دا کومه الکترون روان دي دې ته وایي پرایمري الکترون دې ته څه وایي پرایمري الکترون. دغه الکترون به داسې کار وکړي چې دلته چې دا کومه سپیسیمن پروت دی دلته چې دا کومه سپیسیمن پروت دی نو دا سپیسیمن به هیټ کړي. کله چې دا هیټ کړي نو دې کې هم اټمونه دي په دې سپیسیمن کې نو دې کې چې دا کومه اټمونه دي په دې کې چې دننه کومه الکترون دي نو هغه زموږ سره څه کوي کیک آوټ کړي څه به کړي کیک آوټ کړي بهر ته به وباسي او د بهر نه چې کومه الکترون هغه به دلته ولګي. فار ایگزامپل دلته یو څیز دی صحیح شو فار ایگزامپل زه تاسو ته یم دا لاندې الکترون کوم الکترون کوم چې زموږ سره کوز په دې سپیسیمن کو او دا د بهر نه راغله نو دا یې څه کو دا یې کیک آوټ کو او دا یې دلته ولګېدو. سو دس از بیسیکلی دا بهرني چې کومه دي دا زموږ سره پرایمري الکترون دي او د دې نه چې کومه وځي نو هغې ته موږ وایو سیکنډري الکترون. څه ورته وایو سیکنډري الکترون دې ته وایي سیکنډري الکترون. اوس د دې سره به څه شل کېږي دا ټوټل چې کومه څیز دی دا به څه شي دا به سکین شي یعنې د دې به هر ځای چې دی هغه به ولګي نو چې کله د دې هر ځای سکین شي ریډ شي نو دې نه څه ووته الکترون وته. دغه الکترون چې کومه دي دې ته دلته یو ډیوایس لګېدلی دی چې هغې ته وایي سیکنډري الکترون ډیټیکټر سیکنډري الکترون ډیټیکټر. دا څه چل کوي سیکنډري الکترون ډیټیکټر دا معلوموي چې هر څومره الکترون د دې نه څه شو راووته د څه نه راووته د دې سپیسیمن نه. لږ دې ځای ته واقع رہی electromagnetic deflector کار سره moves the electron beam across the specimen. دا د electron beam اخوا او دېخوا بوځي او raster scan generator دا څه کوي cover each part هر part چې دی ریډ کوي. specimen چې دی څه شی دی هغه سبستانس چې موږ یې لیدل غواړو هغې ته څه وایي specimen. اوس موږ دې ځای ته راورسېدو SE detector دا هغه څیز دی چې دا ډیټیکټ کوي سیکنډري الکترون چې څومره الکترون ترې څه شو راووته صحیح شو. اوس دی زموږ سره سپیسیمن چیمبر نو دا هغه ځای دی چې دا هولډ کوي سپیسیمن یعنې کوم ځای چې موږ سپیسیمن ښودلی اوس دی خو وکړئ الکترون راووته د دې د معلومولو لپاره چې څومره راووته هغې ته موږ دلته لګېدلی دی څه secondary electron detector secondary electron detector. اوس دا یاد ساتئ دا خو په دې باندې الکترون باندې کوم چارج دی نیګیټیو چارج دی دا هر طرف ته ځي یو سایډ ته بل سایډ ته نو چې دا ټول یو سایډ ته راشي یو سایډ ته دا ټوټل دا د یو سایډ ته راشي نو دلته ورته یو پازیټیو ټرمینل ولګئ پازیټیو ټرمینل به څه کوي دا الکترون به راکاږي. اوس دا چې کومه الکترون دا فلو نه نو دې نه به کرنټ پیدا کېږي ځکه چې د فلو اف الکترون از کالډ واټ کرنټ په فزیکس وایي که نه چې د الکترونو بهاو چې کومه هغې ته موږ کرنټ وایو. اوس دا چې کومه دي دا الکترون به راځي دې ته یو ماشین لګېدلی چې هغې ته وایي CPU سنټرل پروسیسینګ یونټ تاسو به لیدلي د کمپیوټر سره. دا CPU چې کومه دی د انفارمیشن ورکوي دې سکرین ته او دې سکرین ته موږ مانیټر یا کمپیوټر وایو. اوس دلته غوږ کړئ کله چې د دې نه څه راځي الکترون راځي نو ځینې به داسې ټایم چې هلته به الکترون زموږ سره ډېر راشي او بعضې به داسې ټایم چې هلته به الکترون کم راشي. کله چې الکترون ډېر راغله نو زموږ سره برایټ ایریا به سازېږي دلته او کله چې زموږ سره الکترون کم راشي نو بلیک ایریا به سازېږي. دلته خو ما ریډ شو کو خو بلیک تاسو څه کوئ په ذهن کې راولئ. فار ایگزامپل بیا چې زموږ سره الکترون څه راغله کم راغله زیږې څه شو بلیک څه شو بیا الکترون سیوا شو نو بیا څنګه راغله زموږ سره وایټ راغله چې کله بیا کم شو نو بیا زموږ سره بلیک ایریا راغله نو چې کله زموږ سره الکترون زیاتېږي نو دا ایریا دلته چې کومه پکچر سازېږي هغه وایټ کېږي او کله چې زموږ سره الکترون کمیږي نو دلته چې کومه ایریا ده هغه به بلیک سازېږي. نو څنګه تصویر به ساز شي بلیک اینډ وایټ څنګه تصویر به ساز شي بلیک اینډ وایټ. بیا که چېرته ته دا کلر پروډل کوې نو په بایولوژي کې یو بل تکنیک دی چې هغې ته وایي سپینینګ نو په هغې ولې موږ رنګ ورکوو. اوس موږ وایو چې د دې اپلیکیشن څه دي. اوس دلته غور کوئ اپلیکیشن یې دا دي چې په دې باندې موږ انویسټیګیشن کولی شو د وایرس سټرکچر یعنې د وایرس سټرکچر پرې معلومولی شو 3D ټیشو امیجنینګ پرې کولی شو مطلب دا دی چې یو ټیشو دی د هغې 3D سایډ پرې معلومولی شو
دین پس ما دلته لیکلی چې د لایټ مایکروسکوپ او د الکترون مایکروسکوپ په منځ کې فرق سره یا ساته په لایټ مایکروسکوپ کې سیمپل سره استعمالېږي لایټ او په دې کې بیم اف الکترون نو بیم اف الکترون څه ته وایي خو دغه قطار د الکترون ته څه وایي بیم اف الکترون وایي د دې چې کومه میګنیفیکیشن پاور دی هغه 10,000 ګونه چې سیواله د انسان د سترګې نه صحیح شو او د چې کومه دی نو 100x greater than light microscope د دې دا چې د 100 ګونه سیواله د چانه د لایټ مایکروسکوپ نه ها نیکسټ کومه دی ریزولوشن پاور کا خبره موږ وکړو نو دا 500x سیواله د چانه د انسان د سترګې نه خو د 400x سیواله د لایټ مایکروسکوپ نه بلکې کومه نه زموږ سره دلته چې ایمیج سازيږي نو 2D سازيږي یعنی دوه سایډ به تاسو خي یو برته لین خي او بل برته زموږ سره ویډ خي او دلته چې زموږ سره 2D سازيږي لکه ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ 2D ایمیج سازي او سکینینګ الکترون مایکروسکوپ 3D ایمیج سازي 2D مطلب دا نه چې لینث او ویډ او 3D مطلب دا چې لینث ویډ او هایټ د چې کوم ویو لینث والا لایټ استعمالي نو هغه 499 نانومیټر ریزولوشن یې کوم دی او د چې کوم ویو لینث والا بیم اف الکترون استعمالي نو هغه 0.005 نانومیټر نو زموږ سره بیا د هغې په ریزلټ کې سیوالی څه شی ریزولوشن نو دا و زموږ سره الکترون مایکروسکوپ ما چې څومره تاسو سره په ښه انداز دا شیر کول غوښتل انشاءالله په هغه طریقه ما انداز تاسو سره شیر کړه که تاسو نه پوه شوئ دوباره یې وګورئ بیا دوباره وګورئ انشاءالله ډېر په اسانه به پرې پوه شئ که چېرې تاسو سکرین شاټ اخلئ نو سکرین شاټ هم واخلئ که چېرته په چینل نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ خپلو ملګرو ته دا ریکمنډ کړئ تھینکس فار واچینګ والسلام